رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. جملتان عيان همي گفتهمی. جملتان عیان همی گفتهمی. هست و دانا رحمة للعالمين. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزان نن 14 نومبر 2025 مندلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې د اجتماع فنسبت را جمعیو. آرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه ډېر لوی انسان تیر شوی. مثنوی کی لیکي چې یو پیر صاحب دغه زمانه دا پیر صاحب خپل خانقاه کې ناست بادشاہی وقت پیغام ورته راولېږئ چې پیر صاحب زه ستا ملاقات ته درځم. داغه زمانه وه چې د بادشاهانو به شوق و چې کاش چې دا پیر صاحب مونږ ته دومره موقع راکړي چې مونږ یې ملاقات ته ورشو. وقت به بادشاهانو د پیرانو نه اخیستی. اوس نن هغه زمانه ده چې کوم درباري پیران یا درباري مولیان وي هغه په بادشاهانو باندې تواب کړي.
لکه چرګ چې په چرګه طواف کې ګده ګده ګوت ګده ګده ګوت ګده ګده ګوت ګده ګده ګوت. درباري پیران درباري مولیان په باچاهانو باندې طواف دی، د باچاهانو کاسې څټي، د باچاهانو خپې ښکلوي. باچا ویل پیر صاحب زه ستا ملاقات ته روان یم. ویل راشه مسلمانان راځي، ته ما مسلمانې راشه. د باچا دا سوچ و چې ملاقات ته ورشم نو پیر صاحب به د خانقاه نه بهر جلوس شکل کې به مریدان راته ودرولي وي زما استقبال ته، او پیر صاحب هم راوته دی. باچا چې راغی ګلۍ کې څه نشت، خانقاه وړاندې څه نشت، دننه چې ورغی استقبال نشته، څه نشته. پیر صاحب په خپل ځای ناسته ذکر کې مشغوله ده، الله 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 الله. باچا ورته ویل السلام علیک ورحمت الله وبرکاته. پیر صاحب ورته ویل وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاته. لاس ور سره ملاو کو. باچا ته ویل اجلس هنا، دلته کېنه. پیر صاحب ورپاسېدلی هم نه ده، په ناستې لاس ملاو. دې ته وایي پیران. مریدان هم ناستی، خانقاه ډکه ده، علما ناستی، مسلمانان ناستی، طالبان ناستی. باچا هم کې باچا په دې خبره کې شرمنده شو چې دا زما خو استقبال پکارو، او پیر صاحب ته خو د خانقاه نه بهر راوتل پکارو. دا اوس په خپل ځای ناسته، پاسېده یم نه. څه ساعت ناسته، آخر باچا سوچ وکړو چې دا استقبال نشته، پیر صاحب بهر نه ده راوتلی، راته پا نسېدی، دا کېدای شي ده زه پېژندلی نه یم. دا مسلمان خیال یې راباندې کړ، او پیر صاحب وپېژندی. خو د پیر صاحب مقصد د ده اصلاح وه. داغه زمانه و چې د پیر نظر با، د پیر توجه با د مرید زړه ته و. او نن سبا پیران داسې دي چې مرید کی جیب پر نظر ڈالنے والو، مرید کی جیب پر نظر ڈالنے والو. نن سبا د پیرانو درباري پیرانو توجه نظر د مرید په جیب باندې وي، چې مرید ځان وګروي هم پیر صاحب کېدای شي څه راکړي. درباري مولیان خو ګورئ نن سبا لکه سپي داسې غاپي. حکومتي سرکاري مولیان، درباري مولیان د لیونو سپو په شان علماء حق پسې غاپي. باچا ورته ویل چې پیر صاحب هل عرفتنی؟ ویل زه دې وپېژندم. ویل نعم ومې پېژندې. ویل من انا؟
چې او دې پیژندم نو زه څوک یم پیر صاحب ورته ویل پیژندل درکنار ستا هغه ماته هم پیژنم ستا هغه اصل هم پیژنم وی نه زه څوک یم پیر صاحب ورته ویل داسې دې پیژنم باچا په کلاو غوږونو باندې واوره اولک نطفه وآخرك جيفا وأنت تحمل بين ذلك قاذورا استا اصل ما د پیجنما چې اولک نطفه اول ته نطفه وکنا یو قطره اوبوي واخرك جيفا اخر بصادر نعوزي مردار لاش بدر نجول شي د خلقو نه بدر نه نفرت وکنا وأنت تحمل بين ذلك قاذورا دا اوس چې ته ګرځې را ګرځې د دې رتبې نه چې خدای انسان جوړ کړی بیا تر مرګه پورې دغه درمیاني ژوند چې کوم ستا ده دا ستا داسې ژوند ده ته ګرځې را ګرځې که پروت یې که ناست یې کم لاسته کگرزه نو تحمل بین ذالک قاذورا چتا پا ہر حالت کیے کنا خیٹ دی دا غلو نڑکا دا گرزه را گرزه تکبر کریو دی خپلی خیٹی دستی سوچ نشتا چیزا ما خیٹا کی سونا دا چاندی دا کنا مرجان دی یاقوت دی کنا خیٹا کی دی غل پرات دی کنا بیا تکبر دا کم زینتا کی را گئی بادشاہ شرمندش دیتا وائی اصلاح شرمندش ہو خطی ہو خطی بیا دا خپلی شرمندگی ختمولو لفاری پھر طویل گفت شاہی شیخ را اندر سخن دادا مولانا یروم کلام گفت شاہی شیخ را اندر سخن چیز از بخشش سے من درخواست کن خبرو کی بادشاہ د خپل شرم ختمولو لپاره پیر صاحب ته ویل کنا چې چیز از بخشش من درخواست کنه ول زه د ملک بادشاہ یما خزانه ډکې را سره پرتې دي غواړه څه چې ته غواړې کنه هر څه به درکړمه اوس که نن پیر ته یو بادشاہ یو وزیر ووایي چې څه غواړه چې در یې کړه به څه ورته وایي وایي میم زرما میم زبرما بس ټول یې زما راغورځوئ پیر صاحب ته د ده په دې خبره ډېره غوسه ورغله چې زه به تا ته لاس نیسم ولې لاس نیول والا څوک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جناب رسول الله تعالی فرمائے محبوبہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي منتخد اخبل بندگان ویلی دی عبادی دا زمون لفارا دا فخر خبر دا سعادت خبر دا چا اللہ زمون نسبت زانتو کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي محبوب چکل زما دا بندگان ستانا تفوس اکڑی کنا چیزا مونگ رب نزدی دا لری دا کنا کلری وی کنا نو مونگ بچغی ورطا اوہو کنزدی وی پایستا آواز بسطین اغوارو کنا محبوبہ تورطا او آیا چی فإنی قریب زنزدیم در تو زما بندگانو خدایا تا چمر نزدیه تمون تا چمر نزدیه نحن اقرب الیه من حبل الورید و زما بندگانو تاسو کی هر یو تزا دا دی شارک نام در نزدی اما دا دی رگ نام در نزدی اما علیم بذات صدورهم یما زدر نزدی اما زد پریخ یما و غیر اللہ تلاس نسکنا ہر چما سردی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ دار چه خزانی ما سرڈکی پرتی دی مانی غواری کنه پھر صبر طویل او بچہ گفت عیشہ دغو سے انداز کی پھر ورطویل کنا گفت عیشہ شرم نہ آید مرتورا کی چنین گوئی مرازین بر تورا ویل او باچا شرم ندرد بی شرما تما توائی چی زمانہ چا اغوارا چی دریا کما زما ملکی زما باچات کی خزانی را سرڑکی دی تدا خدای بندے کنا زبند تلاس ولی انی سما بل رب نبی اغوارم کنا اغمات نزدی دا خدای نی ولی نوار بیاور توائی پھر سا باچا توائی چی تت سے تیید سے مندو بندہ دارمو ایشان حقیر مندو بندہ دارمو ایشان حقیر واندو برتو حاکمانندو امیر ویل باچا ستانا ولی چا اغوارما ستانا ولی درخواست اکرما ستانا ولی سوال اکرما تخوزما دا غلامان و غلام یہ تپخبل اقانے تزما دا غلامان و غلام یہ زمات و غلامان دی پھر صابر طویل کنا اغا زما غلامان چی دی کنا برتو حاکمانندو امیر اغا پتا باندی دوارا امیران هم دی پتا باندی دوارا حکمرانان هم دی کنا تزمات دو غلامان و غلام یہ نو زبیستان ولی چا اغوارم کنا تا تا شرم پکار دا باچا چی مال دا خبری کڑے باچا حیران
اوس د پیر صاحب دوه غلامان دي او بیا زه د هغه دوه غلامانو غلام یم چې دا دوه غلامان دي څوک دا د مولانا روم تقریر دی داسې تقریر به څوک وکړي دې زمانه باچا حیران باچا ورته وی گفت شاه آندو چی اند این ذلت است باچا ورته ویل پیر صاحب استاد و غلامان څوک دي کنه دا خو ډېر ذلت د زما لپاره چې زه ستا د غلامانو غلام یم هغه دوه غلامان راوښیه پیر صاحب ستا دوه غلامان څوک دي کنه باچا پخپله حیران شو د پیر صاحب مطلب د تکبر ختمولو کنه د اصلاح کولو کنه نن سبا د دربار پیرانو د دربار مولیانو مطلب د مورد د اصلاح نه کنه د مورد د جیب نه پیسې را استل او خپل جیب ډکول گفت شان تو چی اند ذلت است گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است باچا استاد و غلامان څوک دي پیر صاحب دا خو زه ډېر ذلیله شومه چې زه ستا د غلامانو غلام یم پیر صاحب ورته ویل آن یک خشم و دیگر شهوت است ویل زما دوه غلامان چې دي یو غصه ده بل شهوت زما دوه غلامان پیر صاحب یو غصه ده او بل شهوت دا غصه او شهوت زما داسې غلامان دي چې غصه مې د دیخ پې نه لاندې دباو کړې او شهوت مې د دیخ پې نه لاندې دباو کړی که هر څه څوک را سره وکړي زه غصه نه کړم ولی که غصه وکړم بیا مکمل د شیطان په کنټرول کې راځم بیا شیطان قتل هم را باندې کړي بل هم را باندې وایي هر جرم را باندې کړي وروسته بیا شیطان وایي انی بریء منک زه ستا نه بیزاره دا خو تا په خپله او شهوت چې غالب شي بیا عقل کار پرې شهوت ما مغلوبه کړی د خپې نه مې لاندې شهوت او غصه دا دواړه ما مغلوبه کړي دي د خپو نه مې لاندې کړي دي په ما باندې د دوی څه دم نه چلی او باچا ته د غصې هم غلام یې د شهوت هم غلام یې چې معمولي غصه درشي بغیر د جرم نه څوک پانسۍ کړي څوک قتل کړي څوک غیر مجرم جیل ته واچوي او شهوت خو ده ستا په سر سو نو شهوت او غصه ما د خپو نه لاندې کړي دي تا ته دواړه په سر در سواره دي نو پته ولګېده چې ته زما د غلامانو غلام بیا زه تا ته ولې لاس ونیسم ستا نه ولې وغواړم ته یې څه ته دې خپل ګریوان کې وګوره باچا او قرآن داسې کلاو کړه یو ځل قرآن کلاو کړه آخري پاره سوره طارق ته داسې وګوره چې خدای تا ته څه وایي
هر انسان ته خدای دا خبره کړي فلينظر الإنسان مما خلق انسان تعالی وی فکار دکنه وفي أنفسكم أفلا تبصرون او انسان دی خپل گریوان کی وګوره فلينظر الإنسان مما خلق انسان ته وګوره ہر انسان تا اللہ فرمائی کہ بادشاہ کہ گدائے کہ وزیر کہ مزدور کہ عالم کہ ولی ہر انسان تا اللہ فرمائی چی پکار دا تالا رچتا اگوری کنا دیکھ بل زانتا بلی مازی تا اگور انسان مما خلق دیتا اگور انسان مما خلق چی تا دچنا پیدا کڑے شوئے دچنا پیدا کڑے شوئے کنا د سونا نه پیدا شوه د چاندی نه پیدا شوه د یاقوت و مرجان نه پیدا شوه نه د څه نه پیدا شوه مما دافق تما دغه اوبو نه پیدا کړی چې هغه چلانګ وهونکي دي ټوپ وهونکي دي د انزال وقت کی کنا اغا اوبد کم زای نراوتلی وی کنا چی تماتی نجوڑ کرے یخرج من بین الصلب والترائب هاغه اوبا ماستا د فلار د ټول جسم نرا غونډ کړي خلاصا دیملا کې می جمع کړي ستا د مور د ټول جسم نه می هغه خلاصا اوبرا غونډ کړي ستا د مور پختیو کې می جمع کړي کنه بیا مباشرت وقت کې هغه اوب می پر رحم کې جمع کړي د مور فلار بیا می ته نه جوړ کړي اس انسان تا اگورا فلینظر الانسان تا اگورا دا اوبا پا کملار باندر آلے پا کملار آلے دا اسمان را ہو رہے دے دا اسمان اوبو خدای وی وانزلنا من السماء ماء طهورا دا اسمان او بخوالا وی ما پاکی را کزے کری دی را ورولی می دی پخبل ام پاکی دی بلشی ام پاکوی دا تچی دا کم او بون ما پیدا کری کدا دلتا تاتیو قطر اولگیگی ترغو منز نکڑی کناغا وینزی او وینزی ولی وینزی چی دا گندت دا گندت دغه ګن خو ته جوړې نو ته خو ټول ګند یې بیا تکبر ولې کړې فلينظر الانسان انسان ته سوچ وکړه مما خلق ته د کوم شي نه پیدا کړې شوی من نطفه ته د نطفې نه ما جوړ کړی پکملار نطبرا اوتلا نطفه دا متیازو پلارا اوتلا کنا دا متیازو پلار باندی رحم تلارا بیا چی رحم کی می تا جوڑ کری دا کٹا سر می در جوڑ کو کنا دا تر غوٹا باڑی می در جوڑ کردنینی بیا پکملارا اوتے
پخلا را اوته کده متیازو پلا را اوته ثم السبیل یسرا بیا پرهم کی چې می جوړ کړې پلنې دی اوګې غټ سنډا پس شان دي سرو هغه چې په کملار دراوتی هغه لار می درته آسان کړه د متیازو فلار اوته د متیازو فلار ننیوته د متیازو فلار اوته دریوار درې ځله ستا گذر په کملار شوی د کنه بیا ته ولې دشت تکبر قرآن فرمائی خیری علا کړي خدایم خیری کړي دا خدای خیری کړي دی انسان ناشکر انسان قتل الانسان ما اکفره هلاک دی کړي شي الله وای تبا دي شکنا هغه انسان چې د ناشکرۍ کنا انسان تبا کړي شي ما اکفره کم شت مجبور کړي هغه کم سبب ده چې ته زما ناشکر کړي زدي هیر يم کنا غیر الله دې پیاد من ای شیء خلقه انسان سوچ وکړه د کم شنه ته پیدا شوه ما د کم شنه پیدا کړه من نطفه د نطفه نه پیدا کړه خلقه فقدر الله وای جوړ میکړه بیا می په اندازه باندې جوړ کړه په اندازه می جوړ کړه کله شکل می در جوړ کو کمی نه کو داسې حسن می در کو چې ستا په حسن باندې ز قسم کوم صورت کې الله زمون په حسن قسم خوړل وای والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله فإنذر می دی قسم وی زيتون می دی قسم وی کوئی ترغر می دی قسم بی کنا محبوب استا فخار پا مکہ می دی قسم بی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان تمی پا دیر خلی احسان چکی دیر خلی شکل کی می تجوڑ کرے خلقه فقدرہ تمی پیدا کړی بیا می په اندازه باندې جوړ کړی داسې نه چې یو لاس دې لنډ بل دې اوږد بیا به ښکلی نه وای داسې نه چې یوه خپه دې اوږده ده بله دې لنډه ده داسې نه چې یوه سترګه دې د غوایي په شان ده او بله سترګه دې پچه ده که نه داسې نه چې خوله دې تر غوږو پورې ده که نه دا سینه چې غاخونه دې ښکاري جبه دې ښکاري الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین ولې دا دوه سترګې چا درکړې دي دا جبه چا درکړې ده دا شونډې چا در کړې دي دا هر څه مې د څه نه در جوړ کړې دي من نطفه د نطفې نه مې در جوړ کړې دي که نه بیا تا کې تکبر د کم ځای نه راغی ستا ماده د کم شي نه چې مې ته جوړ کړه یا خو ګنده نطفه ده که نه بیا تکبر ولې کړې که نه بیا په داسې شکل کې مې پیدا کړې چې څلور قسمونه مې ستا په حسن وخوړلو که نه سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے
انسان ته ګوره د سر نه واله خپو پورې روشني د روشني چار انسان ته ګورې مزه به درکوي چې خدایه دا دې څنګه پیدا کړی د یو قطره اوبو نه سر سے لے کر فاؤ تک تنویر ہے جیسے مجھ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے قرآن نے تو یہ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے सोचते हैं दिल में दुनिया बोलो दुनिया सोचो नकली पड़ेगी सोचते हैं दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर दरसुल्ला हुसन ते ची चोक गोरे सोचू नकली च खुदाया मोहम्मद या रबी दे संग हसीन पैदा करे दे सोचते हैं दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है दा रसूलुल्लाह हुसन तस्वीर दादा चा रसूलुल्लाह चा जोड़ करे दा अगब चुमरा खाइस्ता विच अल्लाह दा सोचते हैं दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी तस्वीर है आखिरी टकाई वावरे د اوو اسمانو فرشتو به اجازت اغوستای چې خدای موږ له اجازت راکړه یو ځل منځوس مکه کې د رسول الله حسن داسې یو ځل ګور بیا واپس راځي جبريل ورځ کې 2 واره چې 3 واره الله به اجازت ور لاړ شي فرشته براله رسول الله ته داسې وکړه واپس ځکه رحمان بابا فرمایي چې نه بګوري رحمان ولی غمخته نه بګوري رحمان ولی غمخته فرشتي چې د حسن تماشا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين